بسم الله الرحمن الرحیم. زما د پښتونخوا ډیرو درنو پښتنو السلام علیکم. الله پاکم خاده و باد لره. د عوامي نېشنل پارټۍ د یو کارکون په حیث باندې خپل مشرانو ته یو ریکوست کوم، یو زاری کوم او یو مشوره ور ورکوم چې بس ته د قام پرستۍ د دې خبرو نه واوړئ، د صوبې د دې وسایلو خبرې مه کوئ، د قام د تکلیفاتو خبرې مه کوئ، د قام د مشکلاتو خبرې مه کوئ، ځکه چې دا قام په دې خبرو پوهېږي نه. د باچا خان بابا نواله تر د امر خان پورې په تسلسل کې او بیا د پارټۍ هر یو مشر او هر یو کارکون هغه دلته کې د دې صوبې د خلکو دپاره خپلې خوارۍ، خپلې ستړو کړلې، جیلونه یې وخوړل، تکلیفات یې وکړل. بلکې زه به دا وایم چې د عوامي نېشنل پارټۍ که هر کور نه وي نو هر دویم کور نه چې کوم دی یو شهید چې کوم دی د قام دپاره تللی دی. خو دا قام اوس هم چې کوم دی د عوامي نېشنل پارټۍ پسې ملنډې کوي او عوامي نېشنل پارټۍ خلکو پسې ټوکې کوي. په مقابل کې چې کوم دی د پاکستان تحریک انصاف خلک دي چې د هغوی د دې قام دپاره قرباني خو ډېره لویه خبره ده. د دې قام دپاره په قامي خبرو باندې هېڅ چې کوم دی لکه دغه نشته دی، په موقع باندې نشته دی. حکومت کوي، خپلې مزې کوي، خپلې چرچې کوي، په اربونو روپۍ پیدا کړي. لکه داسې خلک هم چې د پل حکیم غونډې کې خیرمار او سوالګرې، لکه د سړېرو غونډې کې ایم پی ایس صاحب چې کوم دی د هندوانو دغه بیا کو، هغه نن سبا د کروڑونو روپو چې کوم دی په ګاډو ګرځي او د اربونو روپو د هغوی نن سبا جایدادونه دي. ټیک شو، هر ایم پی آی هر مینای چې کوم دی خو مجراج کې دی او دا صوبه چې کوم دی هغوی کوڅو کې تباه کوي، تباه دي چې کوڅو کې میراته دي چې زموږ به سره څه کار نشته دی. خو موج دی او دا قام هم خوښوي. دا قام وګوره اوس هم چې کوم دی چې د باچا خان بابا کورنۍ د عوامي نېشنل پارټۍ کارکونانو د قام دپاره څونه قربانۍ ورکړلې، نو ته د هغوی وګوره او مقابل کې د پی ټي آی وګوره. نه پی ټي آی خلک چې کوم دی اوس هم دا قام خوښوي. نو زه د خپل دغه ته وایم، د خپل مشرانو ته چې صاحبان دا قام ستاسو مني نه، دا قام ستاسو د تکلیف ته په ایمان کې ګوري، دا قام ستاسو شهادتونو پورې، ستاسو شهیدانو پورې چې کوم دی ټوکې کوي او تاسو په جیلونو کې د قام دپاره چې کوم دی دونه عمر تیر کړلو. خدای کو چې هغوی پسې هم دا قام ټول کوي، نو خدای دې بیخ د دې قام وباسي. دا قام او څه قام نه دی. که دا قام و نو دوی په خپل رهبر نه پېژنده، دوی په خپل خوږمن نه پېژنده، دوی په خپل دردمند نه پېژنده، نه پېژني. د قام خبره چې کوي نو د هغه به چې کوم دی لکه مثال خبره به دروز به وي او هغه به چې کوم دی شهید کېږي مو او هغه به جیلونو ته ځي. چې د قام خبره نه کوي، د قام د وسایلو خبره نه کوي، لکه د پاکستان تحریک انصاف غوندې خلکو 40 زره دهشتګرد چې کوم دی عمران خان راوستل په دې قام یې چې کوم دی عوامي نېشنل پارټۍ د هغې لپاره قرباني ورکړه. هغه خلک یې څه چې کوم دی لکه مثال خبره د ملک د بونډرو نه بار کړل. ټیک شو، ملک یې چې کوم دی د هغې لپاره قرباني ورکړه، ملک یې امن راغی. عمران خان صاحب ولګېده، هغه چې کوم دی هغه خلک واپس راوستل. هغه خلک واپس چې کوم دی بل قام مسلط شو، هغه بدل چې کوم دی نو بیا شروع شو. اوس بیا چې کوم دی د قام خبرې څوک کوي بلډز به توځي. نو بس ښه خبره دا ده چې د قام پرستۍ د دې خبرو نه به واوړو. دا قام په دې خبرو قطعا نه پوهېږي. د دې قام چې دغه کم خلک وخت دي بس پرېږدي دوکانه همدغه خپل دا چې کوم مثال خبره کوم دوی ته ګران دي، دغه ګران ورته چې کوم دی نو ګران ښه دي. مونږ مثال خبره زما به دا مشوره وي، زما به دا مینت وي، زما به دا ځایلي وي چې دا قام زمونږ دې قربانو ته نه ګورو، مونږ پسې سپکې وایو، مونږ پسې ملنډې کوي، په بلا دې ولګي دا قام. مهرباني.